السلام علیکم ملګرو. د الراجي د بینک د اکاونټ جوړولو طریقه درته ښیم چې تاسو ډیر په اسانه باندې ځان ته په خپل موبایل کې د الراجي د بینک اکاونټ جوړولی شئ. ډیر ملګري زمونږ ځي مکتبونو ته او هلته د الراجي د بینک اکاونټ جوړوي او هغه ته تقریبا 50-60 ریال اخلي. نو زه درته په دې ویډیو کې اسانه طریقه ښیم. په دغه اسانه طریقه باندې ځان ته په 5-10 منټو کې تقریبا تاسو ځان ته د الراجي د بینک اکاونټ جوړ کړئ آنلاین، او د هغې نه وروسته به بیا تاسو لاړ شئ د الراجي بینک ته. هلته چې کوم ماشین لګېدلی په هغې کې به تاسو پرنټ کوئ څنګه، نو دغه طریقه درته وښیم. ډیره اسانه طریقه ده، هسې به بل ځای بار پیسې مه ورکوئ او ځان ته په خپل موبایل کې ډیره په اسانه تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ پرې. که تاسو ته بیا هم په ویډیو کې څه مسله څه وه نو بیا تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ، نو تاسو ته به زه هغه مسله حل کوم. ویډیو شروع کوو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو پرې پوه شئ. د الراجي کریډټ کارت طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو په الراجي کې به ځان له اکاونټ څنګه جوړوئ او بیا به تاسو کارت څنګه راوباسئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ. بیا د ټولو نه مخکې تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت راځي، الراجي بینک. نو دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن دی زما سره د مخکې نه ډاونلوډ دی. نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. دا به ستاسو سره داسې انټرفیس کې کولاویږي. وسو دا به ستاسو سره داسې کولی شي. تاسو به کته په دې اخري اپشن باندې کلیک کړئ. په دې اخري اپشن باندې چې تاسو کلیک کړئ، دلته به ستاسو سره دوه اپشن راشي. تاسو په دې لړمبي اپشن باندې کلیک کړئ، اوپن نیو اکاونټ. نو په دې چې تاسو کلیک کړو نو ستاسو سره به دا داسې کولی شي. په دې لړمبي کې به تاسو د خپل موبایل نمبر او په دې دویم کې به تاسو د خپل اقامې نمبر دا ولیکئ. نو زه په دې کې د موبایل نمبر لیکم او په دې دویم کې د اقامې نمبر لیکم. نو په دې کې ما د اقامې نمبر او د موبایل نمبر ولیکو. بیا به زه په کته په دې دا به زه ټیک کړم، په دې باندې به کلیک کړم. بیا به زما سره کته را کنفرم کولی شي. په کلیک کړئ. تاسو چې په کنفرم باندې کلیک کړو، د دې نه بعد به ستاسو موبایل ته یو کوډ راځي او هغه کوډ به تاسو دلته په دې کې ولیکئ. نو ما ته زما موبایل ته کوډ راغی، زه په دې کې دغه انټري کوم. داسې چې تاسو انټري کوئ، ستاسو سره به بیا یو بل پیج کولی شي. ستاسو سره به داسې بل پیج کولی شي. نو تاسو به په دې لړمبي اپشن کې چې تاسو څه پیشه یا ستاسو څه کار نو تاسو به په دې کې هغه سلیکټ کړئ. نو دا ډرایور دی، نو کارت جوړوم. نو دې ته به زه دلته ډرایور وګورم. دا ما دلته ډرایور سلیکټ کړو. ټیک شوه. دلته به تاسو د خپل جیمیل اکاونټ ولیکئ. که ستاسو جیمیل تاسو ته نه معلوم نو پلی سټور ته لاړ شئ، په هغې کې به دلته تاسو به خپله سیلري تنها به دلته سلیکټ کړئ سیلري، او دلته به تاسو ولیکئ چې تاسو پکې څو تنها لیکئ، 1500 2000. دلته به زه تقریبا 2000 تنها ولیکم. او په دې کته کې به تاسو ټیکس نمبر ولیکئ او بیا به په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. د دې نه بعد به ستاسو سره یو بل انټرفیس کولی شي. دلته به تاسو نه غواړي چې تاسو سینګل یې که مرید. نو دلته به زه مرید سلیکټ کړم. د دې نه بعد به دلته ستاسو کې به ستاسو سره یو بل داسې انټرفیس کولی شي. په دې لړمبي کې به تاسو که د پاکستان یې پاکستان او که افغانستان یې نو افغانستان به پکې ولیکئ. زه به کې دلته پاکستان ولیکم. په دې دویم نمبر کې به تاسو سیټي ولیکئ، پاکستان کې د کوم ځای یې. زه به دلته سیټي ولیکم. او بیا به تاسو کته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. تاسو چې تاسو په نیکسټ کلیک کړئ نو تاسو سره به داسې یو انټرفیس کولی شي. په دې نو باندې به کلیک کړئ، بیا په دې نیکسټ کلیک کړئ. د دې نیکسټ نه بعد به بیا په دې نیکسټ کلیک کړئ. د دې نه بعد به دلته تاسو سره اوس دا یوزر نیم راغی. دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ چې تاسو څه پاسورډ غواړئ هغه به تاسو ورکړئ چې بیا به ستاسو اپلیکیشن تاسو کولاوئ. نو زه په دې کې پاسورډ ورکوم. په دې لاندې کې به تاسو بیا کنفرم کړئ. تاسو په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ، لیټر په دې به کلیک کړئ. بیا به کته په دې اخري کنفرم باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کو نو دلته به تاسو پین سلیکټ کړئ. زه دلته 1 ورکوم. بیا به تاسو
بیا هغه پین ووهئ کوم چې تاسو لیکو. د دې نه بعد به تاسو ته اوس کال راځي موبایل ته. کته په دې ړمبي اپشن باندې به کلیک کړئ، لیټر په دې باندې به کلیک کړئ. نو دا ستاسو د الراجي د بینک اکاونټ جوړ شو، تیار شو. تاسو یې نه لامبې نمبر چې دی ستاسو د اکاونټ نمبر، 2 نمبر د یوزر نیم. نو داسې په اسانه باندې تاسو ځان ته د الراجي بینک اکاونټ جوړ کړئ. نو دا به تاسو اوس د دې کریډټ کارت څنګه پرنټ کوئ، نو تاسو ته په دې سکرین باندې به ویډیو ښکاري، په دې باندې کلیک کړئ. نو تاسو ته به دغه ویډیو راوړي. نو په دغه ویډیو کې دغه طریقه ما ښودله چې تاسو به بیا د الراجي بینک ته لاړ شئ او هلته چې کوم مشین لګېدلی، نو په دغه طریقه باندې به تاسو خپل کارډ هلته پرنټ کړئ.